بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ دا خبره شروع کړو چې استطاعت د فعل سره یو ځای پکار دی. استطاعت او قدرت لري دوه معنی دي، یو قدرت حقیقیه دی، یو قدرت مجازیه دی. قدرت مجازي دا ویل کېږي استطاعت په معنا د سلامت الالات والاسباب والجوارح، او یو قدرت حقیقیه دا د فعل سره بالکل یو ځای دی زمونږ په نسبت باندې، او د معتزله په نسبت باندې دا قدرت د فعل نه مخکې پکار دی. نو د هغې باندې اعتراض او جوابونه و چې مخکې قدرت پکار دی، نو بیا خو لکه که دا قدرت د فعل سره یو ځای چې معتزله په موږ باندې اعتراض کړو، که دا قدرت د فعل سره یو ځای چې مخکې د انسان ته قدرت او استطاعت ورنکړلی شي، نو دی خو بیا مجبوري محض دی، نو دی بیا د ثواب او د عقاب مستحق ولې ګرځي. نو موږ ورته جواب ورکړی دی چې یو خدا خبره ده چې دی کله چې د ثواب او د عذاب مستحق اله ګرځي، ځکه ګرځي چې الله تعالی تعالی اختیار ورکړی دی د وخت د فعل د کولو په وخت کې، نو دی چې کله خپل اختیار په صحیح طریقه باندې استعمال کی، نو دا کار باندې ته ثواب ملويږي. او کله چې دا خپل اختیار ضایع کو او خیر کاری ونه کو، د شر کاری وکړو، نو الله تعالی تعالی په دې باندې به عذاب ورکوي. د دغه خبرې جواب چره نو بیا بل اعتراض پیدا و چې را دا دغه چې استطاعت خو عارض ده او بقا د عارض سره دا لکه محال ده، هغه بقا د عارض ومنل شي، نو بیا په امکان تجددي کې دې کې څو نزاع نه پکارون. تاسو په دې کوم ته دا کړل دي تاسو د کم ځای نه د فعل سره دا ثابتوي. نو وایي چې وخت قسم دي، یو دا عرض کم سره چې دا فعل واقع شوی دی، نو دا بیا هغه یي کم چې مخکې نه موجود یا به هغه نه کته چې دا هغه کم چې مخکې نه موجود دا غو مدعا منله، کته چې دا هغه نه کم سره چې فعل واقع شوی دی، نو موږ چې دا پتا باندې به دې بیان پکاره چې بیان وکړي. بیا ورون سبق کې صاحب د تفسیری دا خبره کړې و چې د فعل د موجودېدو د وخت پورې، د فعل د کېدو د وخت پورې چې کوم قدرت چې کله که موږ فرض کو یا په تجدد امثال سره لکه څنګه چې معتزله وي، او یا دا چې عارض چې دا باقی پاتې کېدې شي، نو بیا موږ د دې تاسو کوو چې دا کوم عارض دا کوم وخت دا چې د فعل سره یو ځای نو په دې کې دا فعل واقع شوی دی کنده واقع شوی نه کای چې واقع شوی دی، موږ چې تاسو خپل مذهب لري خو د مذهبي ومنو ځکه زموږ مذهب دا دی چې دا فعل باندې دا قدرت باندې فعل سره وځي. اګه تاسو وایي چې نه دا د دې قدرت سره دا فعل دې نه واقع شي، نو موږ دا ترجیح بلا مرجح ده. پوه شئ چې ته دې سره نه واقع شوی، دا سره واقع شوی دی، ترجیح بلا مرجح ده او دا صحیح نه ده، تحکم ده. نو دا جواب چونکی کمزور ہے، نو دا مصنف رحمت الله علیه صاحب د کفایه پر خبره کې نظر ده. هغه نظر دار کتل لاولې ومني لاولې یو شي دا فعل دا د استطاعت د فعل سره ضروری دی، نو موږ چې دا به حل دا خبره چې کله غو دا واجب ګڼل او واجب نه ګڼي بلکې جایز ګڼي، لہذا دا د پنځتره. او بل دا چې لکه کې دا د دې سره د فعل ذکر نه واقع شوه چې کله کله د سی وی چې استطاعت موجود وي ولکه شرایط پکې منتفی وي او معنی پکې موجود وي، د معنی د موجودیدو د وجه نه فعل نه واقع شي. او دې کې څه واقع شوی چې الله کې شرایط ټول موجود دي او معنی پکې نشته ده. واښوي نو دې وجه نه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمای چې کله د قدرت د سی وی چې د سره ټول اسباب ټول شرایط دا جمع کوي معنی نه وي، نو هغه د فعل ته وځي پکړ دی. او کم چې د سی وی چې وایي کې معنی موجود وي یا ټول شرایط لره جمع کوي نه، نه د فعل نه مخکې پکړ دی. بیا وی چې تاسو مخکې دا خبر ورکړل چې اعراض د اعراض بقا چې دا ممتنع ده، نو د اعراض بقا ممتنع کېدل دا یو ګران خبره ده. د دې مخکې چې دا خبرې او پیژنې چې را د دې څه جدا ده او د هغې بقا جدا ده، دا بلول ثابت دی. بیا بلا چې لږ قیام د عارض په عارض سره راغلی، دا به ثابت دی چې دا ممتنع دي، او دا به ثابت دی چې دا یو عارض د بل عارض سره دواړه په یو محل کې د قیام راغلی دی، نو دا ګرانه خبره ده، لہذا دې ته به ضرورت نشته. بل وایي چې بعضې کسانو دا نیولې چې بیا خو جو مونځ کوونکې
دته چې استطاعت د نشته لري چې استطاعت د نشته لري فعل لمخ کې نو بیا دې په موږ د کول باندې ګناګاری کولې یا کافر دی د مخ کې استطاعت او قدرت نشته لري نو دې په کفر کول باندې ګناګاری کولې نو موږ وایو چې په دغه ځګونو کې د مکلف د پاره د یو مکلف د پاره په سیس باندې مکلف کېدل دای د بار چې کوم قدرت ته نه قدرت به معنا سلامت الالات والاسباب ده او د دغه قدرت کړي ته صحیح استعمال نکو نو دې چې نه دی با کافر کیږي او دې به ګناګار کیږي او دې چې نه دی با د ثواب د عذاب مستحق وي پوه شئ یعنی چې دا جنره سرناړو دغه فعل د پاره حالات برابر نه وو اسباب برابر نه وو استطاعت نه وو نو دل الله پاک په دې باندې عذاب نه ورکړي لکه یو کس چې د لیونه پیدا شو نو دا حالات برابر نه دي نو کله کفر کوي نو دا په دې باندې دا نیول شوی نه ده چې حالات او اسباب برابر نه دي پوهیږئ په دې باندې نو کوم دغه چې کوي دا کم د فعل نمخ کې چې کم د تکلیف د پاره چې کم قدرت پکار دی قدرت به معنا سلامت الالات والاسباب دی بیا وایي چې د استطاعت تعریف تفصیل چې ته په هغه سره کې په سلامت الالات والاسباب سره نو دا صحیح نه دی ځکه صحیح نه دی چې لکه دا استطاعت دا خو د بنده لپاره صفت جوړې دي چې لکه موږ وایو الرجل مستطيع خدا ذو سلامت والاسباب دا چې نه دا د بنده لپاره د صفت نشي جوړې دي واو شو به معنی نو وای د بنده لپاره د صفت جوړیږي د مخکې چې ذو ولګي ذو سلامت والاسباب ولا د بنده لپاره دا جوړ دي شو صرف فرق پکې دی چې دا استطاعت دا چې مفرد ده نو دین نه اسم فاعل ولا صيغه راځي لکه رجل مستطيع او دا ذو سلامت والاسباب دا چې دا مرکب ده نو د دې نه دغه څخه راځي اسم فاعل مشتق صيغه راځي پوه شو به معنی او اوس دا نوی سبق کې دا خبره کوي چې د بنده د تکلیف د لپاره مدار د تکلیف د صحیح کېدو لپاره دا قسم استطاعت چې دا ضروری دی پوه شو به باندې یعنی بنده به مکلف کیږي هله چې کله د آلات د فعل کولو آلات او اسباب د جوړي لکه مطلب دا چې په جمعات کې د جمعې مونږ به هغه چا باندې فرض دی چې د خپې جوړي وز د خپې لکه شل دی شل نو په دې باندې جمعې مونږ فرض نه دی د جمعې مازل چې جمعه ته بنځي ځکه څوک د بو نشته د عذر دی راته یا دغه شان دی یو کس ته او په دې باندې قرباني د پیسې نشته دی پیسې وسره نشته دی نو په دې باندې قرباني لازم نه ده ځکه چې د مکلف نه دی وایي په دې باندې ها نو دا مکلف کېدو لپاره دا قسم استطاعت چې نه دا برابر دی دا کم چې په معنا د سلامت الالات والاسباب دی او دا بل بیا وای کچته دلته دا عاجز کېدو نه مراد دا واغستل شي عاجز یې د کار نه عاجز دی او دا کار نشي کولای نو کدی نه دا ما استطاعت په معنا اول سره واغلی یری هغه قدرت کم چې فعل سره یوځای دی نو منګه د دې دا عاجز مکلف کېدل دا موږ نه تسلیمو دغه چې عاجز د دې پر مکلف دی نه او که دوی معنی واغستنو د دې سره دا لازم نه چې راخامه غچره د قدرت حاصل وي نو به خامه غدا فعل چې دا بکې وګوره دغه دا وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة او صحت التكليف یعنی د یو کس مکلف کېدل دا صحیح دي صحیح کېدل تعتمد دا موقوف دي على هذه الاستطاعة په دې استطاعت باندې یعنی په یو انسان چې مکلف کیږي په فعل په کولو باندې نو دا هغه لپاره دا قسمه قدرت چې دا په کار دی کوم چې په مان د سلامت الالات والاسباب دی او دا قدرت د استطاعت په معنا قدرت د سلامت الالات والاسباب دا د فعل نمخ کی وي د فعل سره یوځه نوي وصحة التكليف او صحة التكليف يعني المكلف كده تتوقف دام موقوف على هذه الاستطاعة بدي استطاعت باندې كم استطاعت الذي هي سلامة الاسباب والالات چې هغه سلامت ده اسباب او آلات ده لل استطاعت بمعنى الاول نه دا چې استطاعت په معنا د اول سره اول نه استطاعت معنا لګو چې کوم قدرت حقيقيه ده چې د فعل سره یوځای ده نه هغه د فعل مکلف کېدل نه دی باندې فإن أريد كتي إرادة كل شيء بالعجز فعجز صلاة عدم الاستطاعة بمعنى الأول شير دين كان استطاعت نلري أو لا ولا نه ما نمانه لا ولا نه ما نلري جو قدرة حقيقية له فلا نسلم استحالة تكليف العاجز نمغن تسليمه دا عاجز مكلف كيدل محال كيدل شير دا عاجز مكلف كيدل جن دا بيسري لا محل نو وإن أريد أو كتي إرادة كل شيء ديرا بالمعنى الثاني أغد بما معنى
دویم معنا چې هغه قدرت سلامت الالات والاسباب دی فلا نسلم لزومه نو موږ نه تسلیمو د دې لازم کېدل چیرې دا عاجز به مکلف کیږي هله چې کله دا قدرت او تحصیل وي لجواز ان تحصل قبل الفعل سلامت الاسباب والالات ځکه چې دا د فعل نه مخکې کېدل پکار دي د فعل سلامت الالات والاسباب د فعل نه مخکې کېدل پکار دي وان لم تحصل حقيقه القدره التي بها الفعل اگر چې نه حاصل شوی حقيقي قدرت هغه کم چې د فعل سره وزي لکه پوه شو مې باندې وقد يجاب عنه کله د دې یو جواب ورکړل شوی دی چې هغه د دې نسبت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته شوی دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دوه د مختلف سيزونو دوه مختلف او متضاد سيزونو قدرت دا بنده ته حاصلې دي شي لکه افعال یوي خو تعلق دا فرق راځي لکه بنده چې دا سجده کوي پس مکه باندې خپل تندې راکاږي خو چې دا تعلق د الله تعالی سره جدا عبادت ګرځي او ګره تعلق د شیطان سره وي او د بوتان سره جدا یو فعل له خدا دا ګرځي دا کفر ګرځي د انسان نو دې انسان له الله تعالی دا قدرت ورکړل دوه متضاد قدرتونه الله تعالی هر چاله ورکړي دي چې فعل د کولو د نیکی د کولو او د بدای نه بچ کېدو نو کله د خپل اختیار او خپل قدرت په صحیح طریقه باندې استعمال کی نو د ثواب مستحق دی او که صحیح استعمال لګي د عذاب مستحق دی خدا شارح وای چې دا خبره چې دا صحیح نه ده ځکه چې موږ وایو د حقیقت قدرت حقیقیه د فعل سره یو ځای او کله چې د قدرت حادثه معنی کول چې په متضاد شنو طاقت لري نو دا به د فعل نه مخکې راشي او د فعل نه مخکې قدرت د فعل نه مخکې کېدل لا نه معتزله مذهب دی زموږ مذهب نه دی وقد يجاب او كلا كلا جواب ورکولېږي عنه الذين بان القدره صالحه للزيدين عند ابي حنيفه رحمه الله عليه چې امام صاحب رحمه الله عليه په باندې قدرت دا صلاحیت د زیدین لري حتى ان القدره المصروفه الى الكفر وها قدرت کم چې اړولېږي کفر ده هي بعينها القدره التي تصرف الى الايمان تصرف الى الايمان دا بعينها قدرت ته کم چې ایمان ته اړولېږي ولا اختلاف الا في التعلق او په دې قدرت کې اختلاف نشته مګر تعلق اختلاف ته یعنی افعال یو شان دي خو صرف د تعلق اختلاف ته ولا يوجب الاختلاف في نفس القدرة او هغه نه واجب اختلاف په نفس قدرته فالكافر قادر على الايمان المكلف به کافر ته د ایمان په راوړو باندې قدرت لري کم چې مکلف کړی شوی الا انه صرف قدرته الى الكفر لیکن د خپل اختیار باندې د قدرت واړو څه کفر ده وزيع باختياره او د خپل اختیار سره دا ځای کو صرفوا الى الايمان دا غي اړول ایمان ته فاستحق الذنب والعقاب نو د مذمت او د عقاب مستحق دی لکه پوښتنه مې باندې وس ولا يقف سره دغه دا کې چې امام صاحب دا جواب چې کوم دی نه دا کمزور پدې دی چې بدی کې د معتزله واغه خبره ثابتېږي معتزله وای چې د حقیقت د قدرت لپاره د فعل لمخ کېدل پکار دي د قدرت لپاره د فعل لمخ کېدل پکار دي او دغه مذهب دا چې نه د معتزله و دي او ساده خبر جواب نه دا معلومیږي چې دغه قدرت هم د فعل لمخ پکار دي ولا يخفى او خفينا ان في هذا الجواب تسليما چې بدی جواب کې دا خبره منلي لكون القدره قبل الفعل چې دا قدرت د فعل مخکوي لان القدره على الايمان في حال الكفر تكون قبل الايمان لا محاله دا قدرت په ایمان باندې په حالت د کفر کې دا به مخ خامخا مخکوي دا ایمان نه ځکه چې استطاعت همیشه لپاره د فعل مخکوي فإن أجيب سره دا خبره کوي چې دا امام صاحب رحمت الله علیه چې دا کوم خبره وکړه نو دې کې خلګه دا پرې کې د معتزله او د مذهب چې دا ثبوت ته خو وای کچرته پرې کې دا وکړل شي تعویل وکړل شي د بیا دا خبره چې دا ثابتېږي څه خبره فإن أجيب وای کچرته جواب د څه ورکړل شي بأن المراد چې مراد ان القدره وان صلحت للزيدين چې مراد د قدرت نه اگر چې صلاحیت د زیدین لري لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون الا ما هو وی دا که جواب د څه ورکړل شي چې دا قدرت اگر چې د زیدینو احتمال لري لیکن د قدرت تعلق په دوو کې د یو سره راځي چې د کفر سره تعلق راغی د ایمان سره بین راځي د ایمان سره راغی نو د کفر سره بین راځي او چې کله دا خبره دا ومنله نو بیا با دغه فعل دغه قدرت د فعل سره یو ځای کېدل
فان اجيبك چې جواب ورکړل شي به ان المراد چې مراد لري قدرتنا وان صلحت للزدين اگر چې دا صلاحيت د دوانو چې دون لري لكنها من حيث التعلق باحدهما لا تكون الا معه لیکن په اعتبار تعلق سره په دوانو کې دی دا نه مگر دا سره یې چا سره چې دا تعلق راغی جو بس هغه قدرت بدای فعل سره حتى ان ما يلزم مقارنتها شنو لازم شيء مقارنه الفعل سره هي القدره المتعلقه بالفعل او قدرت کوم چې متعلق بالفعل سره يعني منګه دا فعل دغه چې د فعل سره چې کوم قدرت یو ځای نه د فعل سره یو ځای نه وما يلزم مقارنتها للترك او هغه او نه لازميږي مقارنه د ترک د لپاره هي القدره المتعلقه به او قدرت کوم چې دې سره متعلق ده واما نفس القدره نفس القدره فقد تكون متقدمه متعلقه بالزيدين او نفس قدرت چې نو دا خو د مخکنه هر حاصل له او چې کله تعلق راغی نو دا به یو سره یو د بل سره بیا نه نفس قدرت دا خو احتمال د دوه لري د کفر هم لري او د ایمان هم لري او چې کله تعلق د یو سره راغی بیا به احتمال لري د بل بل لري قلنا هذا ما مما لا يتصور فيه نزاع اصلا بل هو لغو من الكلام وبدی دا نتصور کی بدی اصلي جګړه بلکې دا اصل لغو خبره ده بدی کې سوچ وو کو فلې کا لکه پوښتنه مې باندې واړو